ګرانو کتونکو، تاسو ته خو معلومه ده چې یو لوی عالم مفتي سردار علي حقانی په یو اکسیډنټ کې شهید کړی شوی دی. دا یو ډېر غټ غم دی، ځکه چې د عالم مرګ دا د یو عام انسان مرګ نه وي. د عالم په سینه کې علم پروت او د هغه سره سره هغه علم هم دفن کړی شي، ځکه عالمانو ته د انبیاء کرامو وارثان ویلی شوي دي. وارثان ورته ولې ویلی شوي دي؟ د دې وجې نه ورته ویلی شوي دي چې دوی د الله تعالی او د انبیاء کرامو کوم احکامات چې دي هغه موږ ته را رسوي، ځکه نور څوک نشته دنیا کې، اوس نه پیغمبران نور راځي. نو دغه عالمان دي چې دغه علم موږ ته را رسوي، د هغو کوم احکامات چې دي هغه موږ ته را رسوي. او بله خبره ده چې عالمان کوم چې دي دا زموږ دپاره د الله تعالی یو نعمت دی، او نه د الله تعالی د یو نعمت نه کم دی، ځکه چې هم دیو دي چې موږ ته سمه لار ښیي، موږ ته لارښودنه کوي. خو دا خبره خو هم ده چې کله د الله تعالی نعمتونو ناشکري وکړی شي او د الله تعالی کومه نعمتونه هغه په پوره طریقې سره د هغې شکر ادا نه کړی شي، نو الله تعالی بیا زموږ نه هغه نعمتونه اخلي. همدا وجه ده چې نن ښه عالمان هغه زموږ نه د دنیا نه لاړل، مونږ د هغوی قدر ونه کړو، احترام د هغو مونږ ونه کړو. مونږ له په دنیا باندې پکار ده چې عالمانو ښه ډېر قدر عزت وکړو، احترام یې وکړو، ځکه چې بیا د مرګ نه پس هېڅ د هغې نه جوړېږي چې مونږ په هغې افسوس وکړو او په هغې باندې خفګان اظهار وکړو. راځئ چې خپل ټول اختلافات ختم کړو، عالمانو پسې د خبرو نه ډډه وکړو، عالمانو ردونه نه کوو، ځکه چې عالمان زموږ دپاره یوه ښه لار خوښوي، یو ښه فکر هغو زموږ دپاره لري، او یو ښه سوچ مونږ ته رامخې ته کوي. همیشه زموږ د آخرت او د دنیا د دواړو د فایدې خبره کوي، زموږ د فایدې سوچ کوي. راځئ دا ټول اختلافات نن ختم کړو، نفرتونه ختم کړو، د یو بل سره مینه محبت پیدا کړو. که په چا کې هم څه غلطۍ وي یا څه کمی وي، چې د هغې سره اختلاف ونه کړو، بلکې چې د هغوی د اصلاح کوشش وکړو، ځکه د دنیا د یو څو منټه زندګي ده، نو دا ولې موږ په نفرتونو او په اختلافاتو کې تیره کړو. راځئ چې ښه په مینه محبت باندې د هلک شان ژوند تیر کړو، او د عالمانو او کومه نیکان خلک چې دي د هغو ډېر زیات قدر او احترام وکړو، ځکه چې دا خلق نه یوازې انسانان ته بلکې دا الله تعالی ته ډېر زیات نږدې دي. نو چې الله تعالی ته کومه انسانان نږدې وي، نو بیا انسانان ولې د هغوی نه نفرت کوي؟ راځئ چې د هغوی سره مینه وکړو. د مفتي صاحب یو څو خبرې در سره په سایډ سکرین باندې شریک کوم، زه یې هم ګورم او تاسو یې هم وګورئ. هغه په دغه بیان کې ډېر د غم او د درد نه ډک یو څو خبرې کړلي، راځئ چې ویې ګورو. د چا پیغور راکړه وایي والا یې که نه، وظیفو والا یې که نه، ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا د چاندو والا ووایه، زه وظیفه خور یم، زه چاندو والا یم، زه په ټوکړو مولا شوی، زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډه او پراټه نه ده خوړلې، زه په وظیفو مولا شوی یم. پوښتنه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم، ما قرآن زده کړي، ما حدیث زده کړي، ما فقه زده کړي، ما غیرت زده کړي، ما دلیل زده کړي، ما بهادري زده کړي. زه په وظیفو مولا یم، زه په ټوکړو مولا شوی یم. تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی. ما هغه وخت هم چاته خیرې نه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي، او ما په خپله چاته جواب هم نه دي کړي. ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شوی یم، زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم، ما دروازه ته ګورې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخښه وظیفه راوړئ، زه قرآن زده کوم، ما له وظیفه راوړئ، زه حدیث زده کوم په مدرسه کې، ما له وظیفه راوړئ، زه د الله کلام زده کوم، زه د پیغمبر سنت زده کوم، زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم، تاسو خدای وبخښه زه وظیفه غواړم، ما له وظیفه راکړئ. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه.